شپږم سپاره 11 نمبر رکوع سوره مائده 9 نمبر رکوع شپږم سپاره 11 نمبر رکوع سورة المائده 9 نمبر رکوع بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فيها هدى بیشک مونږ نازل کړلو تورات په دې کې هدایت ته و نور او نور يحكم بها النبيون دې مطابق فیصله کوي انبیاء الذين اسلموا چا چې فرما برداري وکړه للذین دغو خلقونه هادو چې یهودیان والربانیون او هغه چې الله والدي والاحبار هغه چې فقیه دي بما استحفظوا من کتاب الله هغه چې الله کی حفاظت د کتاب غواړي وکانو علیه شهدا او دوی دی په دې باندې گواه فلا تخشوا الناس اے اوریدونکي ته خلکو یره ملره واخشون ما یره لره ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما الزما په آیتونو باندې دا ذلیل قیمت ومن لم يحكم او څوک چې فیصله ونه کړي بما په سره انزل الله چې الله نازل کړی فاولئک هم الکافرون پس دک خلق کافر دي وكتبنا عليهم فيها او مونږه فرض وګرځول په دوی باندې په تورات کې ان النفس بالنفس بېشکه ځان په بدل کې ځان دی والعین بالعین سترګې په بدل کې سترګه ده والانف بالانف او پوزه په بدل کې پوزه ده والاذن بالاذن د غوږ په بدل کې غوږ دی والسن بالسن د غاښ په بدل کې غاښ والجروح قصاص او په زخمونو کې بدل دی ومن تصدق به څوک چې په خوشحالۍ سره معافي وکړي فهو کفارة له پس دا به د ګناهونه ښکته کړي ومن لم يحکم او څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په کلام سره چې الله نازل کړی فاولئک هم الظالمون پس دکه خلق ظالمان دي وکفینا علی آثارهم او مونږه پورواله وکړه د دوی په نښو سره بعیسی ابن مریم په عیسی زوی د مریم سره مصدقا لما بین یدیه من التورات تصدیق کوونکی د دوی مخامخ تورات د کتاب تورات وآتیناه الانجیل مونږ ور عطا کړو عیسی ته انجیل فیه هدن چې په دې کتاب کې هدایت و نور او نور دی ومصدقا لما بین یدیه من التورات او تصدیق کوونکی د دوی مخامخ مخکینی کتاب تورات وهدى وموعظه او هدایت او نصیحت للمتقین لپاره د پرهیزګارانو وليحكم اهل الانجیل پکار دی چې اهل انجیل فیصله وکړي بما پاغه سره انزل الله فی چې الله په دې کې نازل کړي ومن لم يحكم څوک چې فیصله ونه کړي بما انزل الله په هغه سره چې الله نازل کړي فاولئک هم الفاسقون بس دک خلق به حکم دي وانزلنا الیک الکتاب بالحق اے محبوب نازل کړو مونږ ستا طرف ته کتاب په حق سره مصدقا لما بین یدیه من الکتاب تصدیق کون قید دے کتاب نمخ کے کتاب ومهیمنا علیہ محافظ او گواہ په باندے فاحکم بینهم تو فیصلہ کو دی په منځ کې بما انزل الله پاغه سره چې الله نازل کړي ولا تتبع اهواءهم ای اوریدونکو ته د دوی خواهشاتو پسې مزه عما جاءک من الحق رست د هغه چې تا خواته اوس حق راغی لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هر یو د ستاسو دپاره مونږ یو شریعت او لار وګرځوله ولو شاء الله کچیرته الله خوښه وی لجعلکم امة واحده ضرور به تاسو یو امت کړی وی ولکن لیبلوکم فیما آتاکم لیکن لپاره د دې چې تاسو الله څه درکوي په دې کې تاسو امتحان واخلي فاستبقوا الخیرات خیګړو کې مخکې کېږئ الی الله الله طرف د مرجعکم تاسو ګرځېدل دي جمیعا ټول فینبئکم دی به تاسو ته خبر درکړي بما کنتم فیه تختلفون په هغه څه سره چې تاسو اختلاف کولو وان احکم بینهم بما انزل الله او که چیرته دا مسلمان
فیصله وکړي په هغه څه سره چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواءهم او دوی خواهشاتو د کفارو پسې لاړ نشي واحذرهم پرېږدئ دی ان یفتنوک عن بعض ادا چې تاسو ګمراه نه کړي په بعضې سره ما انزل الله الیک هغه څه چې الله تا طرف ته نازل کړي فإن تولوا پس که دوی مخ وګرځوي فاعلم پوهه شه انما یرید الله بېشکه الله اراده فرمایي ان یصیبهم ببعض ذنوبه ادا چې ورسي دوی ته ببعض ذنوبهم په بعضې ګناهونو د دوی وان کثیرا من الناس لفاسقون او بېشکه ډېر د خلکو نه ضرور بې حکمه دي افحکم الجاهلیت یبغون آیا دا خلق هغه جهالت وال حکم غواړي ومن احسن من الله حکما څوک دی زیات حکم کوونکی لقوم یوقنون قوم لره چې څوک یقین کوي الله نه زیات څوک حکم کوونکی مضبوط نشته دی